نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. بسم الله الرحمن الرحیم. یو ملګری تاسو کړو چې په خوب کې د حضور صلی الله علیه وسلم د دیدار کولو د پاره یو عمل یو وظیفه راته وخایا چې رب ذوالجلال ما ته په خوب کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دیدار نصیب کړي. په خوب کې دیدار مصطفی صلی الله علیه وسلم نصیب کېدل دا د ډېر لوی نیکبختۍ دلیل دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام بعد کې چې کوم امت راغلی دی دا غي په شان کې فرمایلی دی. مفهوم داسې دی چې زما د امت خلق زما د دیدار کولو به داسې شوق لري کو چرته د دې مال اولاد د دې تمام اشیاء زندگی ټول قربانولو ضرورت هم را پیښ شي ټول به خرج کی خو زما دیدار به حاصلې. نو کوم مسلمان به داسې نوي چې هغه دا تمنا نه لري چې زه د نبی علیه الصلوۃ والسلام په خوب کې ووینم. د دې لپاره اولنی عمل ضروری دا دی چې انسان د درود شریف کثرت وکړي. کثیر مقدار کې په نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې د درود شریف ډالې پیش کی. هر یو درود شریف چې انسان ته آسان وي مختصر نه مختصر ولی نه خو چې درود شریف وي صلی الله علیه و آله وسلم د ټولو نه مختصر ده. کثرت سره په نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې درود پیش کول. دویم د سنتو کامله اتباع ضروری ده. د زندګۍ په هر شعبه کې مثلا په ما باندې خوشحالي رااله نو وګورم په خوشحالۍ کې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارکه طریقه سوا هغه اپناو کوم. په ما باندې غم رالو نو وګورم چې په دې غم کې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارکه طریقه سوا هغه اپناو کوم. تجارت کوم پاغه کې حلال حرام تمیز وکم. نو د زندګۍ په هر شعبه کې د سنت او اتباع کول دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دیدار د پاره یو اهم رکن دی. د درود شریف کثرت د سنت او اتباع. نو ان شاء الله العزیز ان قریب د نبی علیہ الصلوۃ والسلام دیدار بدر نصیب شي. الله دې موږ ټول ته بار بار را نصیب کړي. شیخ زکریا رحمت الله علیه فضائل درود شریف کې لیکلي دي چې کوم مسلمان به داسې نه چې هغه به د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دیدار شوق نه لري او تمنا به نه کوي. خو هر انسان ته د هغه د محبت او د عشق په بنیاد باندې دیدار نصیب کیږي. چې څومره د انسان د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره مینا محبت عشق او د هغې د طور طریقو سره مینا محبت عشق زیات وي اکمره ضرب هغه ته د نبی علیہ الصلوۃ والسلام دیدار نصیب کیږي. علامہ سخاوی رحمه الله القول البدیع کې یو روایت ذکر کوي د ابوالقاسم په حواله سره او بیا وروسته ذکر کوي چې ماته د دې سند نو ملو شوی. هر روایت دا دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل من صلى على روح محمد في الارواح وعلى جسده في الاجساد وعلى قبره في القبور. څوک چې په روحونو کې د حضور صلی الله علیه وسلم په مبارک روح باندې درود ولیږي او څوک چې په جسمونو کې د نبی علیہ السلام په مبارک جسم باندې درود شریف پیش کی او څوک چې په قبرونو کې د نبی علیہ السلام په مبارک قبر باندې درود شریف پیش کی مخکې فرمایي مفهوم داسې دی چې دا انسان به زر تر زر ما په خوب کې وویني ما سره به زیارت زما دیدار به ورته ور نصیب شي. بیا مخکې روایت ټوکړه شته. ابوالقاسم رحمه الله په یو دویم ځای کې هم یو بل روایت نقل کوي په دغه حواله سره څوک چې وایي چې زه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام دیدار وکم په خوب کې نو دا درود دی پابندۍ سره وایي اللهم صل علی محمد کما امرتنا ان نصلي علیه اللهم صل علی محمد کما هو اهله اللهم صل علی محمد کما تحب وترضى. دا درود د پابندۍ سره وایي ان شاء الله العزیز زر تر زر به د نبی علیہ الصلوۃ والسلام دیدار ور نصیب شي. خو خلاصه دا ده چې انسان ته هر یو درود
دته ازدوي درود ابراهیمی وي یا د دینه مختصر درود وي نو هر یو درود چې دا کثرت سره وي او د سنتو اتباع وي نو ان شاء الله العزیز زر تر زر به د نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک دیدار ون نصیب شي. الله دې موږ تاسو ټول ته د نبی علیه الصلاۃ والسلام بار بار په خوب کې دیدار نصیب کی او د سنتو کامله اتباع نصیب کی. والسلام.